دا قومی اسمبلی ممبر عامر ایوب، ناصر خان موسازی اور دا پرائم منسٹر آف پاکستان پرسنل سیکرٹری انعام شاہ پسوکنوں کی دا نادرا آفس افتتاح اکڑا. په دې موقع د نادرا افسرانو مېلمنو ته د دفتر په معاملاتو باندې بریفنګ ورکړو. زه ټول مخکې شکریا ادا کوم، بلکې مکمل شکریا ادا کوم الله پاک نه پس خپل رونه چې زمونږ د پی ټی آی کم سپورټرز دي، د پی ټی آی ورکرز دي، د پی ټی آی رونه دي زمونږ دغه چې دي دا اکټیو دي، دا خلک دا اکټیو دي او د دې په وجه کوم ځای کې چې خلک اکټیو وي کنه او خپل د حق تپوس کولی شي هغه علاقې لپاره کار روړی شي. نن چې دا دفتر ذکر تر رالو نه بل ځای تللی شو دا خلک اکټیو ذکر دفتر تر رالو دا ډېر خوشاین دی او ان شاء الله مونږ به خپل کوشش وی چې را چمکني د پاره مونږ سمره کولې شو دا خو یو معمولی غونډه سیس دی زمونږ ان شاء الله پوره اراده ده چې څومره موږ نه زیات کیږي موږ هغه چمکني د پاره ډېر زیات خوشاله یو د سوکنو لپاره. تاسو ټول کوم مبارکي ورکوو ناظم صاحب، ملک صاحب خین، ارباب امیروز صاحب، اشتیاق عمر صاحب، ټول دا د ټول مهنت دی او ان شاء الله تعالی دا خو یو کار دی ان شاء الله تعالی چې څومره کارونه موږ کیږي موږ ان شاء الله تعالی د کلی د پاره کوو. دا زمونږ د کلی د پاره یو غټ اچیومنت دی چې نن کم زمونږ په کلی کې دا نادرا آفس کولاوي. دا یو خو زمونږ د کلی نورم ډېرې مسلې دي، خو دا مین مسله دا وه چې زمونږ آبادي هم زیاته ده، موږ سره خوا کې دا نور علاقې خلک هم دي هغه هم ډېر سفر کېږي دی نه چېرې دی ځي او هلته ډېر رش وي د رش د وجې نه. نو دا یو غټ اچیومنټ دی چې موږ ته دا خدای پاک دا موږ له یو موقع راکړه، زموږ پی ټي آی ګورنمنټ له یو موقع ورکړه او د نن په دې ځای کې د هغې باقاعده افتتاح کېږي. دې دستوري ته د قومی اسمبلی ممبر عامر ایوب، ناصر خان موسازی، د پرائم منسٹر عمران خان پرسنل سیکرٹری انعام شاہ، سابق ناظم احسان اللہ خان، ملک شہاب خطاب کو. د نادرا دفتر جوړېدو سره سوکانو خلکو ته ډېره اسانتیا شي. وجه سوان چمکني ټي وي چمکني.